السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید ده چې ټول لیدونکي کتونکي به ښه الله تبارک وتعالی مو ښه لره. محترمو ټولو اول خو زه د ټولو لیدونکو کتونکو نه دا گزارش کوم چې د ویډیو زیات نه زیات شیر کو تاکې خلکو له زه چې اوس په دې کې کومه مسئله ذکر کوم هغې متعلق ورته معلومات حاصل شي، هغې ورته پته ولګي، هغې د اهمیت ورته پته ولګي. نو انشاءالله تاسو دپاره هم باعث د ثواب وي مو دپاره هم. نو محترمو په دې کې زه چې د ردمخیل څومره سکولونه دي د هغې چې څومره وابستګان دي، ټیچران دي، پرنسپلان دي، په هغې کې کوم وړکي دي هغه شولو د دې شعبو سره چې څوک هم تعلق ساتي دغه خلک شولو او د دې سره سره د مو د ردمخیل عوام ټولو له زه د دې ویډیو په توسط سره دا پیغام ورکوم چې محترمو مو تاسو له ښه پته ده چې عقیده د ختم نبوت دا څومره اهمیت لري، په دې باندې ایمان د څومره اهمیت لري او څومره لازم ده په ایمان. نو هر چا لره پته ده چې دغه عقیده ساتن چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک اخرینی پیغمبر ده او د ده نه پس په بل پیغمبر نه راسي په یو لحاظ هم. نو دغه عقیده ساتن یقینا دا لازم ده، دا اهم ده او په دې باندې ایمان دا بیخي ضروري او لازم ده. نو محترمو په دې خبرې باندې مو تاسو خبر یو. محترمو ډېر خلک داسې شته دي چې ځان اسلام طرف له منسوب کوي یی چې مو مسلمانان یو خو لیکن د ختم نبوت عقیدې منکر دي. هغو داسې نظر ده چې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک نه پس هم انبیا رسولان راتللی شي، الله دا معافي وکړي. نو داسې عقیده لرونکي خلک هم شته دي. نو اسلام د دغه خلکو متعلق څه حکم بیانوي؟ اسلام داسې خلکو له سره د دی دو کم لمونځ کوي، کلمه هم یی، ذکر هم کوي، څه شی هم کوي، خو لیکن که داسې نظریه ساتله، داسې عقیده ساته چې بل پیغمبر هم راتلی شي، دا سړی کافر ده که ځان ډېر هم اسلام طرف له منسوب کړي. نو محترمو د دغې عقیدې چونکې څومره مخالفین دي، څومره د ختم نبوت د عقیدې منکرین دي، ټولو یو کوشش شروع کړی ده، څومره اختیارات دي هغه په استعمال کې راولي، روپۍ په استعمال کې راولي، تعلقات په استعمال کې راولي، یو کوشش جاري کړی ده چې مو د خلق د دین اسلام نه واړو د دغې ختم نبوت عقیده چې په هغې باندې الحمدلله مو ایمان ده چې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک نه پس هیڅوک هم په هیڅ لحاظ هم نبی نشي راتللی. نو محترمو دی مو تاسو ایمان ده، خو لیکن داسې خلک شته چې هغو له قادیانان ویلی شي چې هغو دا مشن شروع کړی ده چې خلک د دغې عقیدې نه واړو بلکې په خلکو دغه عقیده زده کړو چې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک نه پس هم انبیا هم راتلی شي او د غلام احمد قادیاني غونې کې چې دو ورته نبي داسې خلک راتلی شي. نو د دې دپاره دوی یو کوشش شروع کړی ده او بالخصوص چې کوم تعلیمي طبقه ده په دې باندې ډېر زور ده. نو محترمو لکه څرنګه چې دو کوشش شروع کړی ده او د کار لی خپل کار ویلی خپله ذمهواري ویلی هم داسې دي مو تاسو چې څومره مسلمانان دي څومره د ختم نبوت عقیده ساتي هم دا ذمهواري ده چې د دې عقیدې دپاره خدمات وکړي، د تحفظ وکړي د ختم نبوت د عقیدې. نو دا به د مو دپاره انشاءالله د الله تبارک وتعالی د رضا سبب وي، د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک د خوشحالۍ سبب به وي. نو محترمو په دغې سلسلې کې د کلیپ زه جوړوم چې انشاءالله مو تاسو دا عزم به کوو چې د ختم نبوت چې کومه عقیده ده تر څو پورې چې موږ ژوندي وو د دې تحفظ به کوو، د قادیانانو نه بېدینانو نه څوک هم چې دا دعوې لري چې بل نبي مو راتلی شي، بل رسول هم راتلی شي، یا غلام احمد قادیانی نبي و رسول ده، نو د داسې خلکو مقابله کوو، د دو به سختۍ سره رد کوو. دا محترم مسلمانان نه دي، اگر چې دو کوشش دا شروع کړی خلکو لري چې مو مسلمانان یو، کلمه یو، مونځ یو، خو لیکن مسلمانان نه دي، ځکه چې دغه عقیده د منځ نه درې شوله چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک اخرینی پیغمبر ده. دا عقیده چې د منځ نه درې کا مونځ ذکر زکو هېڅ څه شی فایده نه لري. محترمو نو په دغې سلسلې کې د کلیپ په ذریعې سره زه ټولو له دا پیغام ورکوم محترمو، چونکې د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت چې کوم مشران دي هغو په دې سلسلې کې سلیکن کړی ده چې مو د ردمخیل د هغې کاپي رالګلي دي. محترمو تاسو لیدلی شو ده دا شعور ختم نبوت اور فتنه مرزایت د قادیانت په خلاف باندې
او د ختم نبوت د عقیدې د تحفظ دپاره دا څه لیکنې کړې ده د مو چې څومره ځای کې در ادم خیل کې ملګري دي چې هغه ورکران دي عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت نو هغه ملګرو موله دا راکړله او د ویډیو مطالبه یې وکړه چې په دې باندې ویډیو جوړه کړه نو محترمو چونکې دا د مو ټولو یوه فریضه ده د مو د ویډیو نه څوک غلط مطلب ونه اخلي دا د مو ټولو فریضه ده په حیث د مسلمان چې څوک هم مسلمان وي د هغه خپل ژوند خپل د ژوند مقصد به دا د تحفظ ختم نبوت وي د دغې عقیدې تحفظ به وي د ژوند مقصد نو موږ هم الحمدلله د ځان دپاره سعادت ګڼو چې په دغه عظیم کار کې موږ هم څه حصه خپله واچو الله تبارک وتعالی د قبول و منظوره کړي الله د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و وسلم مبارک د خوشحالۍ سبب وګرځوي نو محترمو دا لیکنې رالګلې ده نو دې کې سوال او جواب ده ډېر ښکلي انداز سره پکې لیکنې کړي ډېر معلومات دي پکې او ډېر خوندورې خبرې دي پکې محترمو تاسو که تاریخ وګورو نو د دغې عقیدې حفاظت دپاره د ختم نبوت د تحفظ دپاره بریلوي علماء کرامو دیوبندي مشایخو د دواړو علماو د دې دپاره د په تحفظ کې لوی کردار ادا کړی ده نو مو تاسو به هم داسې کوو دا د فرقاوریت خبرې نه دي محترمو او ماشاءالله په دغه لیکنو کې باقاعده ډېر احتیاط کړی دی دې خبرې لحاظ یې پکې ساتلی ده د دیوبندي علماو د بریلي علماو دواړو خدمات یې پکې ذکر کړي دي ډېر خوسته طریقې سره محترمو دا یې هر سکول له تقریبا ور کړې ده چې څومره ځای کې سکولونه دي نو انشاءالله چې هر سکول کې څومره ټیچران دي څومره وابستګان دي د دې شعبې ټولو نه مو دا خواست ده هغو نه مو دا مطالبه ده چې تاسو خپلو وړکو لره چې څومره تاسو سټوډنټان دي تاسو څومره طلبا دي هغو له دا وښیو هغو له دا وښیو هغو باندې دا عقیده زده کړو د دې اهمیت ورته وښیو د دې دپاره چې نیکانو پاکانو خلکو کومې قربانۍ کړي هغه تاریخ دوله وښیو چې د دې شي اهمیت پرې واضح شي وجه دا ده چې تاسو د سکولونو نه چې کله د ووځي دا به غټو غټو یونیورسټو لسي دا به کالجونو لسي ورې تاسو له ښه پته چې قادیانانو یو میشن شروع کړی ده تعلیم یافته طبقې کې خپل خلک نښکلي دي نو داسې خلک هم بیا روسي چې هغو د خپلو سټوډنټانو ذهن بګړوي هغو دغه چې کوم د ختم نبوت پاکه عقیده ده د دې نه د اړولو کوشش کوي محترمو نو دې دپاره ضروري خبره دا ده د خپلو وړکو د خپل روان نسل د بچ کېدو دپاره ضروري خبره دا ده چې دو باندې د ختم نبوت د عقیده دا ورته وښلی شي د متعلق معلومات ورکړلی شي د دلایل ورکړلی شي تر څو چې بیا دا بعد کې ځان بچ کولی شي نو محترمو دا ټیچرانو چې څومره یو سکولونو کې ځای کې چې مو څومره ټیچران دي څومره وابستګان دي ټولو نه زه دا خواست کم چې دا به د تاسو دپاره هم صدقه جاریه وي مو دپاره هم صدقه جاریه وي مو را روان نسل دپاره به د فیض و برکات راځي محترمو نن چې دا تاسو وښیئ خپلو وړکو له انشاءالله چې باطل هر څومره زور وچلی الله تبارک وتعالی په فضل سره مو وړکي به تی بچ وي نو محترمو ټولو نه مې دا خواسته چې د خپلو سټوډنټانو له د خامخا وښیو دا به انشاءالله داسې یو ټیم مخې لره روان ده چې مفتی سجاد حجابي صاحب هم تشریف راوړي څومره سکولونو کې چې دا کوم د مختصر لیکنه کړې ده د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت مشرانو دا چې په دځه کې وښلی شي د وړکو له انشاءالله چې بیا به هغې نه پس څه وخت پس مفتی سجاد حجابي صاحب هم تشریف راوړي علما به روسي پروګرام به باقاعده و بیا د وړکو یوه مقابله به هم کېږدي نو تاسو کوشش وکړو چې خپلو سټوډنټانو له دا دلایل دا مسایل مختصر دي اسانه طریقې سره چې هر سړی زده کولی شي نو ټولو له دا وښیو انشاءالله چې دی تاسو دپاره هم په فایدې کې دی مو دپاره هم په فایدې کې ده نو دغه عقیده چې کوم تاسو له مو ذکر کړه چې د ختم نبوت څومره اهمیت ته د تحفظ کې مو کوم کردار ادا کوو نو محترمو دا صرف د خپل سکول پورې ټیچرانو د خپل سکول پورې دا محدود مه ساتو دا خپل معاشره کې د خبره پیلاو کو خپل عوام د دې نه خبر کو خپل متعلقین د دې نه خبر کو خپل کشران د دې نه خبر کو چې الله تبارک وتعالی د دې عظیم فتنې د قادیانت نه بچ کړي نو محترمو د مو تاسو ذمہواری ده که چیرې مو تاسو داسې غلی کینو او باطل شپه و ریز په هر ځای کې خپل اختیارات استعمالوي د دغې عقیدې د رد کولو دپاره د ختم نبوت د عقیدې د ختمولو دپاره نو محترمو دا بیا بده شي نو مو تاسو ټولو دا ذمہواری ده چې خپل کشران او خپل کور والا خپل متعلقین خپل عوام د دې مسئلې نه خبر کو نو انشاءالله د دې مو دپاره د تاسو دپاره د ټولو دپاره باعث د ثواب ده او
او انشاءالله چې ټولو له به خیر و برکات رسي مو آینده چې کوم نسل له خدای پاک پرې د فتنې نه بچ کړي. نو محترمو د مو تاسو ټولو ذمهواري ده دا خدمت او حفاظت د ختم نبوت عقیدې دا مختص خاص د یو جماعت پورې یو تنظیم پورې نه ده، بلکې څوک هم چې ځان له مسلمان یې د دغې عقیدې حفاظت به کوي او څوک چې دا عقیده ختمون غواړي لکه قادیانان د هغو په مخالفت کې به کار کوي. محترمو دا چې څوک هم ځان له مسلمان یې د ټولو ذمهواري ده محترمو. نو محترمو د مو تاسو ټولو ذمهواري دا ده چې د دغې عقیدې حفاظت وکړو، خپل مشران کشران ټول د دې مسئلې نه خبر کړو چې خدای پاک یې د قادیانت د عظیم فتنې نه بچ کړي. نو انشاءالله چې دا به د الله تبارک وتعالی د رضا سبب ګرځي او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک د خوشحالۍ سبب به ګرځي. دا ماته ګوډې لګي کوم خبرې مو وکړلې الله دې قبول منظور کړي، الله دا د مونږ پیروزي شي. السلام علیکم ورحمت الله.